بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ موضوع د ایمیج باره کې ده. هغه زنانه چې د کومو زنانو ایمیج لیول کم جوړیږي نو دې کې حمل ولې نه کیږي او ایمیج لیول ولې کمیږي. لومبی دا خبره یاد ساتئ، دا ایمیج لیول چې کوم دی دا عموما د 37 سال نه بعد قدرتی کمیدل سٹارٹ شي. دا قدرتی وي، د 40 سال 42 43 سال کې دا انتهایی ډیر زیات کم شي. دا ولی کمیږي؟ کمیږي دا په دې دا خو یو خو د عمر لحاظ سره قدرتی کمیږي، خو نن سبا د 27 28 او د 30 سال د جینکو دا ایمیج لیول کم شي. د دې په نقصاناتو کې دا وي چې دې کې حمل نه کیږي. په دې کې بیا د رحم دا ولی کمیږي؟ ولی دا ځینې زنانه یا جینکې داسې وي چې هغوی ته موروثي میلاو شوي وي. موروثي مطلب دا چې د هغې د مور د ایمیج لیول ډېر کمی یا د سپغز کمزوري ډېره زیاتې وي، نو جینیټیکلی لحاظ سره دا په دې وجه باندې هم کمی وي. دویمه خبره، هغه زنانه چې کمې زنانه دلته پښتنو کې خدا نشته، خو یو خوا بل خوا بهر ځایونو کې یا ډېر زیات دا مالدار چې هغوی د نشې استعمال یا سیګرټ شو یا شراب شو یا ډېر زیات د پیپسي استعمال، ډېر زیات خواږه استعمالول، چٹ پٹی تلی ہوئی زونه برگر استعمالول، فاسٹ فوڈ زیات استعمالول، د دې د وجې هم د ایمیج لیول کمیږي. بل په سپغز کې یو بله بیماري وي، هغې ته انډومیټروسس وایي. په هغې کې دا کار وي چې دا یاد ساتئ، د هغې مسله دا وي چې دا په اووري کې په بچهدانۍ کې د اګو لیول کم جوړیږي، نو دا چې کم انډومیټروسس بیماري وي نو دا هغه هم کمی. لکه چې کم د ایکس د جوړېدو کم سورسز وي چې په کومه هغه صحیح جوړیږي، دې بیمارۍ کې دا دې کې صحیح نه جوړیږي. بل دې کې په سپغز کې یو بیماري داسې هم راځي چې هغې ته د هغې کې دا کار وي چې کم زموږ د قوت مدافعت سیسټم وي په هغې کې فرق راشي، نو د هغې د وجې د رحم دغه جراثیم واپس کمیدل سټارټ شي. بل هغه زنانه چې د کومو زنانو ماهواري په خپل صحیح ټایمونو باندې نه راځي او دې کې دوی خیال ونه کړي، د هغې د وجې هم کېږي. ځینې زنانه داسې وي چې د هغې د رسولو د سیسټ اپریشن یې وکړي، نو په هغې کې چې د دې کوم ټیشوز وي او هغه لږ شان ډیمیج شي، د هغې د وجې هم کېږي. ځینې زنانه داسې وي چې د هغې ډیلیوري ټایم کې، د ډیلیوري په ټایم کې، د اپریشن په ټایم کې د ډاکټرې نه څه غلطۍ وشي او هغه ټیشو زخمی شي او هغه ځای خراب شي، نو د هغې د وجې هم ایمیج لیول کمیږي. مکمل علاج یې شته که چاته هم داسې مسله وي. دا یاد ساتئ. بله یو دې کې چې تاسو څومره ګرم څیزونه استعمالوئ، ګرم خوراکونه څومره هم استعمالوئ، نو دې سره ایمیج لیول کمیږي، او چې ایمیج لیول کم شي نو دې کې حمل نه کیږي. او د دې وجه دا وي چې کوم ځای کې اووري کې د بچو ایګز جوړیږي، په اووري کې د بچو ایګ، نو که هلته سیس جوړیږي، رسولې جوړیږي، د هغې د وجې هم دا کمیږي. مکمل علاج یې شته. که چاته هم داسې مسلې وي، زما د موبایل نمبر دی 0333 91 38 479 033 91 38 479. زمونږ یو دواخانه په نوخار فلاین کوچو اډې ته مخامخ ده، دویمه زمونږ قمبر بایپاس مینګوره کې ده. هلته زه د هرې میاشتې لومبي اتوار ته ځم او بقایه زه نوخار فلاین کوچو اډې سره چې کومه دواخانه دلته زه ریګولر یم. چې چاته مسئله فون کولی شي، الله به خپل فضل کوي. السلام